شریف کې یو حدیث راځي یو پیرا حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالی او جړلې چې کله جړل نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر د پوسو کو چې ابي هريره ولې جړې ول الله رسول په دې باندې جاړم چې زه مور ته نصیحت کاو او مور ته می دعوت ورکاو مور می چې کم دې ستا باره کې ډېرې بدې خبرې وکړلې او هغه هدایت اسلام نه قبلې او د هدایت نه بیروبت ده او مینه او سره نشته دی او ستا باره کې چې کم دې ماته بدې خبر راوړي نو ته دعا وکړه ما مور ته چې الله وته هدایت نصیب کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله دعا وکړه چې اللهم اهدي ام ابي هريره الله د ابي هريره مور ته هدایت وکړي ابي هريره وې د پمنډه په خوشحالي باندې کور ته لاړم چې کله کور ته لاړم د کور دروازې ته ورسېدم دروازه بنده وه او چې کله دروازه بنده وه نو ما د اوبو خړپا واورېدله ما ته مور دننه اواز وکړو چې ابي هريره مکانکه په خپل دې باندې ودرېږه چې را نه شي زر هغې غسل وکړله بار ته راووتله په زوره باندې کلمه د شهادت ویله ابې ما ته ما زه چې کوم دی هغه مسلمانه شوله نو زه په منډه د رسول الله خواله رالم او بیا مې جړل دا بیا مې د خوشحالۍ نه جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې زیری ورکړو د الله رسول خوشحاله شي الله تعالی ستاسو دعا قبوله کړله او زما مور ته هدایت وکړو بیا ویل یا رسول الله یو بل سوال درنه کوم یو سوال خو مې وکړو تا زما د مور دپاره دعا وکړو الله تعالی قبوله کړله یو سوال درنه دا کوم چې الله تعالی زما د مور محبت د هر مؤمن په زړه کې واړتی دا دعا د الله تعالی نه وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعا وکړه چې یا الله ابي هريره او د دې مور ټول مسلمانانو د پړه کې چې کوم د ښکارا کې چې هر څوک سره مینه کوي او څوک هم د ابي هريره اوري او خلکو سره مینه کوي پیغمبر علیه السلام له دا دعا وکړه د په دې وجه موږ ټول د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ صفت کو او د نوم سره رضی الله تعالی عنہ او د هغې په نوم یادول باندې په ویلو باندې په اورېدلو باندې چې کوم د خوشحالي ودولي هغې په رښتینې د رسول الله ملګرتیا کوي